ته بیا دوستانو روایت چې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یم خیبر نیوز سره سرفراز دورانی تاسو ته د مینه ډک سلامونه. قدرمنو دلته دی وخت کې زیزه نو خر کې موجود یم. موږ سره دلته چې ریاض خان هم دلته موږ سره موجود دی. په 4 جون باندې جی او ډیر افسوسناک واقع شوی و. د هفتې ورځو د حمزه الک یو سټوډنټس او مور پلا سره چې کم دی مردان ته لاړو، ګاډي کې یو ځای لاړو. الته نه جی چې څنګه لاړو نو الته مرګرو ټلیفون ورته وکړو چې ته به راځې روټۍ موږ سره به خورې. نو راځي ډیټیل څه دی نو د ریاض خان سره یو څو خبرې وکړو چې دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان څنګه ښه تاسو؟ الله فضل دې بالکل. موږ ستاسو په دې او باندې حادثه باندې چې موږ ډېر یو افسوس کوو. موږ ته یو ډېر افسوس وشو. څه به جی ویل غواړي د څه حقیقت څه و؟ یاره بس د ویلو خور کې څه شته نه، خو نور کاله به اکثر مونږ زه په نوخار کې پاتې کېږم. نو زما کلي کې مور ده، نو هغې ته به زه اتوار پر ورځ هر اتوار په اتوار زه ځم هغې ته سلام ته. نو په دغه ورځ بس اتفاقي کار و، ما وایي زه د خالي پر ورځ به لړ شو او د اتوار پر ورځ به د وخته راشو. نو دلته کې داسې هغه هم خاده پکې وکړو. چې څنګه کور ته ورسېدم نو د زوی ما ته وایي یاره وایي زه لږ د اډې پورې ځم. نو بس ګاډۍ ما نه واغوښته او اډې ته لاړلو. چې اډې ته لاړو نو ما ورته وایي بچې مې خیر دی لږ شانته کې په ټایم راځه، ځکه چې هلته ښار دی او دا کلي دی، د کلي په حالاتو باندې ماحول ته نه پوهېږي. د کلي او د ښار کې ډېر فرق وي که نه. نو بس هغه ما ته وایي نه وایي د تره زوی یاد کو یاسین هغه ما سره دی او بس دوستانو راته روټۍ کړي، خو بس چې روټۍ وخورو نو واپس به راځو. نو کله چې دی روټۍ جي شپې او که د ورځې و؟ دا د ماښامې نه وروستو، د ماښامې تقریبا خو ماسخوتن ورسېدو که نه، تقریبا شپې و جي تقریبا هوا دا 8:30 9 بجې دی لاړلو. نو هغه مې چېرته ځې نو یاره د جواد دي ځای ته ځم هلته راته هغې روټۍ کړې ده. څوک دي؟ حمزه نوم یې یاد کو، حضر او کاشف وایي دا ملګري مو دي هلته کې چې روټۍ وخورو بیا به راځو. تقریبا د شپې چې کله واپس راتلو نو مور ته یې ټلیفون وکړو یاره 11 بجې وایي بس زه درهلم دا دی. نو هغې ورته یاره ناوخته دی په ټیم باندې راځه. هغې نه وروسته بیا پوه نه شو. بس بیا تقریبا داسې یوه نیمه بجه وه چې د حمزه رور د شهاب نوم دی. بس هغه مونږ ته سوال جواب وکړو. وایي دغسې په پلانکي ځای کې په حمزه دي باندې ډزې شوي دي او لیټونه د ګاډي بل دي. نو بس مونږ چې لړلو نو بس هلته چې مونږ لړو بس بیا هغه نه و. نو دې سره چې کوم هغه تره زوی و هلته کې و، هغه هم هلته کې و؟ تره زوی ورسره په دې ګاډي کې و که نه هغه مو لګېدو، خو هغه الله بچ کړو. نن سبا هغه هسپتال کې اډمیټ دی. فایار تاسو کړی دی؟ هر څه شوي دي. د هغې نه باوجود چې کوم دی نه د هغې نه باوجود چې کوم دی نه د هله ضمانت ورکړو. پی ټي آی والو وایي مونږ د انصاف دی که نه، دا انصاف دی. هلک یې مړ کو او هغې نه به چې کوم دی نه هغه کان نن ضمانت هم وشو. او دا یو نه، په دغه کلي کې اجرتي قاتلان دي، هر چا ته پته ده. او عمر یې څونه دی؟ د 18 نه والي 24 پورې 26 پورې دا اجرتي قاتلان دي. چې کله مونږ معلومات وکړو. تاسو د زوی څومره عمر؟ زما عمر تقریبا د هغه عمر 18.5 19 سال عمر دا وه او اوس یې فی سی کې وه ریسنټلی. نو بس څه به ووایو بس په دې کې دا راته وایي چې ریاض خان انتظامیه دې باندې سیکشن وانخېسته او ستاسو چې کوم دی هلته ایم پی ای دي وزیران دي هغه ای سیکشن پې وانخېسته؟ یاره خدای شته مونږ ته خو ایم این ای راغلی و، ایم این ای صاحب مجاهد که نه هغه وایي که څه ضرورت وي، خو څه ضرورت لکه نن سبا څوک څه کولی شي. نن سبا خو صرف یو الله دی هغه نه بس هغه چې څه کوي هغه کوي. نن سبا خو نن سبا اندېر نه ګري ده. ته ما ته ووایې دا راته ووایي چې د انتظامیې تاسو سره څه برتاو و؟ نو د انتظامیې خو په ظاهره مونږ سره هر څه ښه و، خو چې لکه څونه تفتیش پورې مو دغه ده نو په تفتیش کې ټوټل هغه هغې بچ کړه. ټول یې هغې بچ کړه؟ ټول یې بالکل هغې یې بچ کړه په کاغذونو کې. او نن دا څه وایي چې مونږ نه دي کړي دا شی؟ مخالفین چې کوم دي هغه مخالفین چې کوم دي هغې په تاڼه کې پار ځای کې وي چې مونږ کړی دی. نو بیا نن د دې څنګه ضمانتونه وشوي؟ دا خو یو 302 کاغذونه لکه هغې چې کوم هغه لیکل وکړه که نه په تفتیش کې نو هغې ټوټلي بچ کړه. ځکه چې هغه وخت کې مونږ ته شاک لګېدلي وو، خو نه څوک دغه کولی شو، نه مو څه دماغو کار کولو. ځکه زما یو زوی و، دکه یو زوی زما. دا څومره چې اعلی حکمان دي دوی ته څه میسج ورکول غواړئ؟ بس دوی ته صرف دا میسج ورکوم چې د الله د رضا دپاره د دې خلکو سپورټ مه کوئ، او که دوی د دې سپورټ پرېښودو الله ګواه دی که یو غلط سړی پاتې شو. دا راته چې ریاض خان چې د مخالفین څه زورور دي که څنګه چل دی؟ زورور الحمدلله نه دي، خو په بیک چې کوم لکه څنګه تاسو انتظامیه یاده کړه
نو په دې خو یې وایي زه نه یم دغه ټولې دنیا ته پته ده نور داسې څه کیدی شي زه چې په کوم ځای کې ډیوټي کوم او زما زړه ني هلته خو یو سړی غلط قدم اوچت کړي قسم په خدای که غلط سړی رانه نه وتو زما 34 سال سروس په ریکارډ کې زما تپوس وکړي غلط سړی زما مخې ته نږدې دی او زما په الله باور ده بس اوس هم د الله نه غواړو اوس زه د چا نه توقع نه کوم نه د چا نه تمې کوم نور څه ویل غواړئ بس نور بس ووایو لکه څه انصاف نشته اندېر نګري ده زور د زوره خبره ده د پیسو یو خبره ده انده قانون دی انده خدا خو دې په زور خو انده وړون ده خو تاسو یو مثال ورکړی دی دا په خوا صادقان خلک او صادقان نو صادقانو دا باغي وي وي انده قانون دی انده نه دی دا خو تاسو یو نوم ورکړی انده قانون دی اوس خو په غړېدلو سترګو خلک چې کم دی نو چې څه دی خوښه چې کم زورور سړی هغه ته څوک څه ویلی شي چا سره چې پیسې دي هغه ته څوک څه ویلی شي په رڼا دا دې مړیو که دا دې ویې نه کو ویې کو نن بار ګرځي نو دا موږ سوال چاته کو د دنیا د خو یو سوره زندګي ده څنګه چې هغه مړ شو داسې به نور خلک هم مړ شي خو نه پکار دا دي چې د ده تپوس شي نو بل سړی به دا کار نه کوي خو که د ده تپوس نه شو نو بس کوي دي لګیا دي خلک په دغه ورځو کې یو بل کس هم دې کسانو وجلی دی څوک تپوس نه کوي او ور چاته پته ده خو بس الله دې رحم وکړي بس موږ خو به الله ته سوال کوو الله را کړی و بس الله دې موږ ته صبر راکړي بس د دغې پورې به یې وه د مور پلار خو ډېر غټ خواهشات دي که نه ډیره مهرباني ریاض خان خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله دې تعالی صبر درکړي او الله چې کم دی ستا بچی چې کم دی سره د خاور وبخي قدرمنو زه خاص کله د څومره چې کم د ینګ هلکان دي دوی ته زه یو میسیج ورکوم یو خو دوی ته دا میسیج ورکوم چې تاسو اکثر چې کله د کور نه بار ځئ نو خامخ خپل د کور ته خپل د مور پلار ته خامخا لغوندې اطلاع کوئ چې زه د ملګري سره ناست یم چې پلار ته هم پته وي چې واقعي یاره زما بچې د ملګري سره ناست دي بل زه تاسو دا خبره کوم چې د دې ماشومه ماشاءالله تاسو ګورئ ډېر ینګ هلکو ملګرو سره لاړو روټۍ موټۍ وخوړو او بیا واپس رانه کو حقیقت تاسو کو ګورئ نو دا پلار چې کم دی د دې خپل په دې زوی باندې خپل د بچي باندې یو ډېر ناز کوي چې یاره دا زما زوی دی خو افسوس هغه بچی چې کم دی ماښام واپس رانه کو نو دا زه خاص کل چې کم څوم ینګ هلکان دي زه هغوی ته دا میسیج ورکوم چې کمه څه کمه د خپل د ملګرو سره هغه ملګري سره کښېني پاسي چې کم ملګري ستاسو ته اعتمادي ریاض خان زه دا وایم چې زما دا زوی نه دی دی یو ډېر یارباش سړی دی ټول نوخار ته پتر چې څونه سکولونو کې استادان دي یا دا ټول هلکان یې پېژني په دې تیر اختر د خپلو دوستانو ستا 14 جوړې او سره د پیزار اخیستې دي او خوراکونه یې پې جدا کړل د هغې باوجود چې ده سره یو کار وشو ماشاءالله نو بل داسې کېدي شي یو سړي سره ملګرو ته به هر ماسخوتن وایي د 200 روپو ممپلي صرف په محفل کې د هغه دپاره کې اخیسته ټاپیانې سیګرټ نسوه دا ټول هر څه به ورته هغه اخیستل خو د هغې نه دا برداشت نه کړی شوه هغه صرف دی یوړو نور خو څه نه و موږ خو د چملا زغوام نه د پاسولي ډېره مهرباني ریاض خان الله دې تعالی صبر درکړي